بسم الله الرحمن الرحیم. د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک تے من وسع على عیاله فی النفقة یوم عاشورا وسع الله علیه سائر سنه. قال سفیان انا قد جربناه فوجدنا كذلك. یسوک چې د محرم د میاشتې لسم تاریخ چې د عاشوري ورځ ورته وي، په دغه ورځ باندې چې څوک په خپل اهل و عیال بال بچ باندې خرچه وکړي نو را روان کال به په الله پاک فراخه تیر کړي. سفیان رحم الله فرمایي چې زما په دې باندې تجربه ده چې هر کال ما دغه رنګې کړي دي نو را روان کال ما باندې فراخي راغلی، او یو کتاب لیکلی چې په دې باندې زما د 50 کالو راهیسې تجربه ده. نو په خپل اهل و عیال باندې خرچ کول، که هغه د خوراک سکاک وي، که هغه د پیزار وي، که هغه د کپړو وي، یا د هغوی نور ضرورتونه په دغه ورځ باندې هغه پوره کول، هغې باندې خرچه کول، را روان کال به الله پاک په ده باندې مغه رنګ فراخه تیر کړي. په دې ورځ باندې چې څوک 4 رکعاته نفل لمونځ په داسې طریقه باندې وکړي چې د ولد ضالین آمین نه پس 50 کرت قل هو شریف وي په هر رکعت کې، نو په دې باندې به الله پاک دته 50 کاله مخکینی او 50 کاله وروستني ګناهونه معاف کړي. د عاشورې په ورځ باندې چې څوک ولامبي نو الله تعالی به د بیمارونو محفوظ او بچ ساتي. په دې ورځ باندې چې څوک سترګو کې رانجه واچوي نو را روان کال به د سترګو د بیمارونو الله پاک محفوظ او بچ ساتي. په دې ورځ باندې چې څوک د یو بیمار تپوس له لاړ شي، داسې شوله لکه ده چې د ټولو انسانانو بیمارانو تپوس وکړه. په دې ورځ باندې چې څوک یو مسلمان ته خوراک ورکړي نو دا داسې شوله که چې ټول امت د نبی علیه السلام ته په مړه ګېډه باندې خوراک ورکړه. څوک چې په دې ورځ باندې د یتیم په سر باندې لاس د شفقت، د مهربانۍ، د مینې محبت کیدي، او د ده د لاس لاندې د یتیم چې څونه ویښته رالل نو د هر ویښته په بدل کې به په جنت کې د ده درجې اوچتیږي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.